ما د لیبر وینګ د ضلع نوخار د تنظیمونو د پی کې 87 88 89 ملګرو او زما د خټکنامې ورونو او خصوصا زما د ډسټرکټ نوشهره صحافي برادرۍ ته زه سلامونه پیش کوم او انتهایي ستاسو مشکور یم چې تاسو خپل قیمتي وخت نه ټیم وخت دلته راغئ. نن د پاکستان پیپلز پارټۍ 58واں سالګره ده یوم تاسیس. زمانه مخکې مقررینو شوکت جمال صاحب، شیخ انور صاحب او بیا خاص کر منور کمال صاحب په ډېر تفصیلي خبرو کې زه په مختصر الفاظ وکړم وایي چې مانه بس په ادریس خټک او بیا راشد کاکا خیل خبرې کوي ډیویډ جنرال سیکرټري. پاکستان پیپلز پارټۍ وجود کې راتلو مقصد صرف او صرف د هغه مظلومې طبقې نمایندګي کول وه چې د پاکستان پیپلز پارټۍ د جوړېدو نه مخکې دې خلکو ته د شناختي کارډ حق نو، د پاسپورټ حق ورته نو، د ووټ اچولو حق ورته نو، د دې بنیادي حقوق او د دې بنیادي چې کوم د دې هغه انساني حقوق هغه چې کوم د دې حق هغه دې ته نه میلاوېده او هغه روټي کپڑا او مکان. نو شهید ذوالفقار علي بټو د پاکستان پیپلز پارټۍ قیام چې کړی دی نو هغه زمونږ غونډه کې د غریبو خلکو له په دې معاشره کې د عزت ورکولو او په پاکستان کې د دې جایز مقام ورکولو دپاره دی او په هغې باندې پاکستان پیپلز پارټۍ د شهید ذوالفقار نه حوالې تر اوسه پورې تر بلاول بټو پورې به قایمه ده، ولاړه ده او د پاکستان پیپلز پارټۍ هر یو ورکر په هغه سوچ او نظریې سره ولاړ دی. دا مونږ چې نن چغه وو چې زنده ہے بټو زنده ہے، نو دا د هغه سوچ فکر او فلسفه هغه وو چې په هغې مونږ تر ننه پورې ولاړ وو. پاکستان پیپلز پارټۍ د قیام نه بعد د پاکستان عوام دهلیز ته دا سرمایدار خلک لاړو او دروازې به ټکول چې ماله وکړه ولې چې 73 آئین په وجود کې راغلو. د 73 آئین زمونږ چې څونه حقوق وو هغه مونږ ته راکړو. هغه د شناختي کارډ په شکل کې مو، هغه زما د پاسپورټ په شکل کې مو، هغه زما د نوکرۍ په شکل کې مو، هغه زما د تعلیم په شکل کې مو، هغه زما د صحت په شکل کې مو او هغه زما د ذاتي روزګار په شکل کې مو چې د خان نواب او د وړري د جنګل نه وکړو او خودمختاره کړو. نن شکر الحمدلله موږ هم مسعوده حال یو، تاسو مسعوده حال یې. دا د پاکستان پیپلز پارټۍ د نظریې او د فلسفې وجه ده. نن زه به لږې خبرې بل طرف ته راواړو. نن ورځ چې کومه ده دا د تجدید عهد ورځ ده. دا ټول حقوق چې موږ ته څومره میلو شو د 73 پاین کې و د پاکستان پیپلز پارټۍ د جدوجہد په شکل کې، نو دې لپاره د پاکستان پیپلز پارټۍ لیډرشپ ډېرې غټې قربانۍ ورکړي. شهید ذوالفقار علي بټو تختیدار تخته دی، د هغه زامن شهید کړي شوي دي، څوک په زهر او څوک په ګولۍ. د هغه لور شهید محترمه بېنظیر بټو هم د دهشتګردۍ شکار شوی دی. هر جبر ظلم پاکستان پیپلز پارټۍ قیادت مشرانو او د پاکستان پیپلز پارټۍ ورکرانو د کوړو د جیلونو په شکل کې برداشت شو، خو د پاکستان غریب عوام خلکو په سر یې سودا ونه کړه او ستاسو په خلکو په سر ولاړو او تر نن ورځې پورې ولاړ دي. نورې پارټۍ هم وګورئ، په دې ملک کې مسلم لیګ هم ده، زما په دې صوبه کې JUI هم ده، نیشنل هم دی، دغه بل هم ده پی ټي آی. 14 کاله وشو زما صوبه د بنیادي حقوقو نه محرومه ده. 14 کاله په دې صوبه چې کوم حکومت وشو زما د صوبې د عوامو حقوق صرف او صرف د هغوی فنډونه صرف او صرف په دې کې لاړو چې خان دننه شو خان بار شو، 804 خواته شو، 804 دې خواته شو.
نو خبره مونږ خلکو له دې عوامو له سوچ پکار دی چې دوی وګوري چې زمونږ دپاره چا څوک زمونږ دپاره چا قربانۍ ورکړي زمونږ حقوق مونږ ته نوکرۍ چا راکړي مونږ ته پنشن چا راکړي مونږ ته روزګار د چا په وجه ملو شو او بل طرف ته دا و چې مونږ استعمال چا کړو مونږ اسلام آباد پورې چلو کې چا بوتلو مونږ خان دنده شو خان بار شو هغې دپاره مونږ په سړکونو په پولیسو ووالو ریغ کړو بیا تپوس هم ونه کړو دا چا وکړه دا ستاسو سوچ دی دا تاسو له په دې سوچ او فکر پکار دی نورې صوبې وګوره مخ په ترقۍ روان دي مونږ روان یو د سنسکرت زمانې ته مونږ په رستو روان یو نو ورو وخت مختصر دی سټیج سیکرټري صاحب هم راته ولاړ دی که خپلو بچو ښه مستقبل غواړئ خاص کر د ضلع نوخار او خاص کر د خټک نامې خلکو ته مې نو د پاکستان پیپلز پارټۍ ملاتړ جوړ شي د پاکستان پیپلز پارټۍ ملاتړ د پاکستان پیپلز پارټۍ په اقتدار کې راوتلو لپاره نه د خپلو حقوقو حاصلولو لپاره جوړ شي کله چې پاکستان پیپلز پارټۍ په اقتدار کې راغله نو انشاءالله نوکرۍ هم ډېرې روزګار هم ډېر او هر یو چیز ډېر دا د پاکستان پیپلز پارټۍ منشور دی بهرحال زه به دا خبره وکړم چې که موږ د خپلو راروان نسلونو بقا غواړو نو د هغې لپاره د پاکستان پیپلز پارټۍ اقتدار کې راتلل ضروري دي او دې ټایم کې د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمین بلاول بھٹو صاحب د شهید ذوالفقار علي بھٹو صاحب وصي د شهید مختار بابا بېنظیر بھٹو فرزند دی نوجوان هم دی ینګ هم دی او صلاحیت هم پکې شته د اوسني جنګ چې کوم دم د انډیا سره وشو تاسو باندې کې د هغه سفارتي کردار وکتو انډیا په دنیا کې یوازې پرېښوه او د پاکستان ملګري ډېر شو دا د پاکستان پیپلز پارټۍ سفارتکاري وه او دا د هغې وجه وه او نن هم ټول وره صرف دا یو خبره کوم چې دې ټایم کې په پاکستان پیپلز پارټۍ سره په لاس کې صرف او صرف بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی او د هغې چیرپرسن چې کومه ده سینیټر روبینا خالد صاحبه ده او شکر الحمدلله د پاکستان پیپلز پارټۍ ضلعي تنظیم لیبر وینګ او زموږ چې کوم د یوسي تنظیمونو دی هغوی دومره محنت وکړو چې په دې 7 میاشتو کې په ضلع نوخار کې 19,000 خلکو زنانو ته نورې نوې زنانه په دې پروګرام کې شاملې شوې او هم پیسې 13 میاشتې واخیستې نو دا د پاکستان پیپلز پارټۍ کردار دی زه اوس چونکې موږ ولاړ په پي کې 87 کې وو نو د دې تنظیم هم نومونه تجویز شو نوټیفیکیشن به بیا صوبه کوي خو صرف حاضري یې لږ دلته کې ګورو چې ولاړو تاسو یې پهچان کړو ټیک شوه نو زه دا خپلې خبرې په دې ختموم کله چې پروګرام